ملګرو په دې سایټ کې به تاسو ته دا ویډیو ښکاري دا په دوبۍ چې کوم عذاب راغلی دی لایق د دغه عذاب دی ځکه چې د دې ځمکې ته څومره پیغمبران رالیږلی شوي صرف د دې خبرې دپاره چې د دغه ځای نه د بګوانانو او د بوتانو عبادت ختم کړی شي او دوی هم په دغه ځمکه باندې لګیا دي د یو څو روپو دپاره مندرې جوړوي. نو راځئ دا په دې ویډیو کې ګورو چې په دې څه قسم عذاب راغلی. دا وګورئ ها د سکندونو په حساب باندې د دې غونډ کورونه چې کوم دی هغه د اوبو ډک شي غونډ روډونه هر څه د اوبو نه ډک شي. قیامت ته بس انتظار زما په خیال کې کول نه دي پکار بس دا قیامت په دې باندې شروع دی یو قسم ده په دې ته قیامت وایي چې ستا ماحول غونډ د اوبو نه ډک شي او بس دنیا بس یو څه کڅوره تیاره شي ځکه چې ستا کور چتونه د اوبو پورې ډک شي نو بس پوه شي چې دا قیامت دی که وګورئ دا یو سایټ ته علاقه ده د دوبۍ کومه چې په مین سټي کې کوم عذاب راغلی هغه هم په دې ویډیو کې دی هغه هم راسره وګورئ. ډېر ملګري زموږ په دوبۍ کې دي هغوی ته به پته چې په دې وخت کې کوم حالات په دوبۍ شروع دي. دا وګورئ داسې خو دا څه قسم اوبه چې په دې روډونو روانې دي داسې زما په خیال کې دا په سیند او په سمندر کې هم نه وي. وګورئ ها دا چېرته سی سی ټي وي کیمرې ویډیو کړی دا وګورئ دومره تیزۍ سره زول دی چې هغه تاسو په دې ویډیو کې کتی شوی بیا د شیشو ته وګورئ د شیشې هم لکه دغه شوي دا مین سټي کې چې کوم دی دا وګورئ باقاعده جاز یې روان کړی دا خو موږ ډېر کتلي دي چې سیلاب رالی او ګاډي لکه د ډبو روان کړي خو جاز به تاسو نه یې لیدلی دې ویډیو کې وګورئ جازونه هم روان کړي اوبو ایرپورټ ټاور یو شي دی د اوبو ډک دی دا وګورئ جازونه یې روان کړي اوبو ځان سره خالي ځای بلکل نه ښکاري غونډ اوبه دی. دا وګورئ بس یو د قیامت یو نظاره شروع ده. دا وګورئ دا مال دی ښه دا مال کې څومره ده اوبه داسې را روانې دي لکه چې بس دا د نیر یوه لاره دا موږ ته پکار دي چې استغفار ووایو ډېر زیات څه وکړو ځکه چې زموږ د ملک هم حالات پکې ډېر ټیک نه دي که موږ دې ته ګوته نیسو خو موږ په خپله هم ټیک نه دي.